السلام علیکم. نن موږ د هغه پاکستانی تاریخ بیانو چې کوم ته د هندستان د ټولو نه غټ او بهترین ایوارډ ملاو شوی دی چې دا ناممکنه ده چې په مستقبل کې به یو داسې پاکستانی ته دا ایوارډ ملاو شي. د هغه شخصیت دی چې د خپل زیاتره زندگی د قوم د پاره د ولس د پاره په جیل کې تیرا کړې ده، حتی تر دې پورې چې د واده په موقع هم دا په جیل کې وو. د دې رضوي واده او بارات د جیل ته لاړې او الته نکاح وتړل شوه او را رخصتې کو. د هغه شخصیتو چې د قوم د پاره د ولس د پاره خپل نوکری پر خوستله او د قوم درد خپل جله کې واغسته. په 6 فروری 1890 په 410 غرب کې یو ځوان وزیږیدو د بارام خان په کورنۍ کې چې د غنومو خان عبدالغفار خان چې به وروسته دا په باچا خان بابا باندې مشهور شو. د دې تر خپل وخت کم سیاستدانانو لکه قائد اعظم ګاندی نهرو دا د قائد اعظم نسور لسکاله کا شروع، د ګاندی نه دا یو شکاله کا شروع او د نهرو نه دا یو کال کا شروع. بنیادی تعلیم د خپل کلی په مدرسه او په سکول کې حاصل کو او دغه نه بعد علی ګړ ته لاړې. دا اولنې پاکستانی یا اولنې پښتون فریډم فایټر او د هغه شخصیت دی چې د هندستان په سکولونو کې یا د فریډم فایټر په لیست کې د ګاندی سره د مولانا آزاد سره د باچا خان بابا تصویر هم لګیدلی دی. باچا خان بابا یو ډیره مشهوره خبره وکوله و چې کله ته د جج نه حساب واخلي هغه په تا باندې توهین عدالت لګي، چې کله ته د مولا نه حساب واخلي هغه په تا باندې د کوبر پیتوي لګي، او ته کله ته جرنیل نه حساب واخلي هغه په تا باندې د غداري پیتوي لګي. او دغه د وجه دغه سوچ د وجه دغه فکر د وجه د تبعیل سرحد ګاندی وو. په 1970 کې یا په 1969 کې د ګاندی برسیو په هندستان کې په هغه وخت کې باچا خان بابا د جلاوطنۍ ژوندۍ تیرول په افغانستان کې او هندستان یا انډیا په هغه ته ریکوست وکړو چې ته د ګاندی په برسۍ کې شامل شه. خو په دغه وخت کې د باچا خان بابا پاکستاني پاسپورت ایکسپایر شو. نو افغانستان حکومت باچا خان بابا ته ویل چې ته د افغانستان په پاسپورت باندې هندستان ته لاړ شه، او هندستان والا ورته ویل چې تا ته سره د پاسپورت ضرورت نشته دی، ته بغیر پاسپورټه زموږ ملک ته راځه. خو باچا خان بابا ویل چې زه پاکستانی یم، زه به د پاکستان په پاسپورت باندې ځم، چې د پاکستان پاسپورت نه وي زه به هندستان ته نه ځم. او هغه برسي مس کړه. د هغه نه بعد د خدای خدمتګار تحریک هم شروع کړی دی چې د پښتنو د ولس درد او تکلیف کې به حصہ اخیستله. د کله انډین نېشنل کانګرس د برټش خلاف او هندوانو په کې پی کې کې په پښتونخوا کې ډیر زیات پښتانه شهیدان کړل د خدای خدمتګار چې په هغه کې تقریبا 200 پښتانه پکې. په 11 مارچ 1971 کې باچا خان بابا د ګجرات د جیل نه آزاد شو. مخکې دا خبره ما وکړه چې هغه زیاتر زندگی په جیلونو کې تیره کړې ده. نو په دغه وخت کې د مسلمانان، هندوان، سیکان دا ټول د دې استقبال ته ولاړو، د باچا خان بابا استقبال ته ولاړو. چې کله پارټیشن وشو نو د پاکستان سیاسي مشرانو هغه په کې پی کې کې په پښتونخوا کې ریفرندم غوښتو. باچا خان بابا ورته ویل چې موږ ریفرندم نه کول غواړو، بلکې موږ اوس د پاکستان حصہ یو. هغه په دې باندې اصرار وکړو او ویل چې نه موږ به په کې پی کې کې ریفرندم کوو. نو باچا خان بابا ورته ویل چې ریفرندم په دې باندې کوي چې د هندستان سره دی او د پاکستان سره دی، نو یو بل اپشن راکې شامل کړي آزاد پښتونستان. دا وسره ونه منل شوله او هغه د ریفرندم نه انکار وکړو او هغه دا ویل چې موږ الریډي پاکستان تسلیم کړی دی او پاکستان زموږ ملک دی. په 1948 کې فروری 1948 کې د قائد اعظم په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په دې کې باچا خان بابا ورته ویل چې زه د پارټیشن خلاف وم، پارټیشن وشو، زه اوس د پاکستان حمایتیاب یم او زه به د پاکستان یم. خو زموږ دا کلیکټیو او چې کوم زما د پښتونستان سوچو نو هغه زما دا سوچو لکه څنګه ته موږ وایو چې دا پنجابی دی، دا سندې دی، دا بلوچی دی، د قرنګ موږ پښتونستان ولایو، موږ پښتانه یو. باچا خان بابا د پاکستان د قومي اسمبلی
اولنې ممبر جوړ شو او په 1988 کې د پاکستان د کوم ریډیو ده دغه نه یو پیغام خور شو، دغه نه یو خبر رالی چې د پښتنو لیډر فخر پښتون باچا خان بابا په 97 سال کې وفات شو، چې په دغه وخت کې هغه هم د هاوس ارست یا په کور کې نظربندۍ زندگی تیروله او هغه وفات شو. دا زمونږ هغه رهنما، هغه پښتون چې د پښتون قوم دپاره د پښتنو دپاره ډېر تکلیفونه او ډېر مصیبتونه برداشت کړي دي. حتی تر دې پورې چې کله د عبدالولي خان واده و نو دا د اټک په جیل کې و، د دې رهایي ډېره زیاته مشکله وه. نو بارات لاړې اټک ته، هلته د هغه په دغه کې د عبدالولي خان نکاح وشوله او د هغه نه بعد هغه سره دعاګانې ملګرې کړي او دی 400 ته رال. د هغه پښتنو چې د پښتنو درد، ازادي، سیاسي ازادي، تعلیمي ازادي او د پښتنو د حقوقو جنګ لړاوه و. موږ به هیڅکله پښتانه باچا خان بابا هیر نه کو. د باچا خان بابا ته کوم سوچ و، کوم فکر و د پښتون دپاره، د پښتون د ولس دپاره دا نه هېرېدونکی دی. بابا الله دې قبر د